ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قرآن کریم دا الله تعالی کلام دی او الله تعالی دنیا ته د ځان د خودلو د پاره دنیا ته را لېږل دی او قرآن کریم نوې راغله خلقو الله تعالی نشو پیژندلې. قرآن کریم دنیا ته نوې راغله نو خلقو الله تعالی پیژندل نشو. دا الله تعالی پیژندل دا د ټولو انسانانو ذمہ داری ده. دنیا ته الله رب العزت انسان الله دې لرا لېږل دی چې الله پیژني او دا الله رب العزت د پیژنګلو حق ادا کی. الله پیژني او دا الله رب العزت د پیژنګلو حق ادا کی. سورہ زاریات شپږ 50 کې ویلي دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نوی دی پیدا کړي پیریان او انسانان الا ليعبدون مگر د دې لپاره چې دوی ما پیژني او زما عبادت وکړي. عبادت تعظیم او اطاعت کوي چې تعظیم د الله وکړي د الله احترام وکړي او د الله رب العزت اطاعت وکړي غلامی وکړي. تعظیم د چا کول چې د چا عزت او احترام کوي او د چا اړه او اطاعت منی تابعداري کوي دا بغیر د پیژنګلو نه کیږي. بغیر د پیژنګلو نه کیږي چې وې پیژنې اطاعت به وکړي چې وې پیژنې نو تابعداري به وکړي چې وی پیژنې نو احترام به وکړي. دا د قرآن اصل مقصد او قرآن کریم د شوقاو مدایم ویل الحمدلله الحمدلله کمالنا ټول د الله دي. کمالات د وجه نه نو کېږي چې د مخلوق د کمالات د وجه نه دوکشي او مخلوق ته اله وای او مخلوق ته خدای وای. مخلوق ته اله وای او مخلوق ته خدای وای. مخلوق ته اله وای او مخلوق ته خدای وای. چې قرآن کریم سر رسي هغه مقصد بیا راوړو چې دا الله رب العزت معرفت ته او دا الله رب العزت پیژنګلو ده. پیژنګلو ده د الله تعالی. سورۃ کوثر کې ویلو ان شانئک هو الابتر
دشمن ستا بوي تبا کما یو مسله ده چې باغی باندې دشمن تبا کیږي قل هو الله احد سورہ کافرون کی ویلو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون کافرانو استاسو نمی بایکاټ ته تعلق د چا سره دی قل هو الله احد الله سره می تعلق دی سورہ نصر کې ویلو اذا جاء نصر الله والفتح چې الله مدد او غلبه راشي پاکه مسله دا چې باغی باندې الله مدد کوي قل هو الله احد هغه دا مسله دا چې الله په مدد کوي سورہ لهب کې ویل تبت یدا ابي لهب وتب تباشو ابو لهب پاکه مسله دا چې باغی دشمن تبا کیږي او ابو لهب داغه د وجنه تباشو ويقول هو الله احد هغه دا یو مسله ده مکی والرال النبي عليه السلام ته وی وینسب لنا ربک مونږ ته د خپل رب نسب بیان کا چې مونږ یو پیژنو مونږ به الله څنګه پیژنو الله تعالی د پیژنګلو لپاره سورۃ الاخلاص راولېګو سورۃ الاخلاص دته سورۃ الاخلاص وی سورۃ المعرفت وتوي سورۃ التجرید وتوي سورۃ التفرید وتوي سورۃ التوحید وتوي سورۃ الایمان وتوي سورۃ الاخلاص وتوي اخلاص معنی دا صفا کول او ستر کول الله تعالی قران کریم کې ویلي دي فاعبد الله مخلصا له الدين عبادتک د الله یوازې کوونکی غلر عقیده فاعبد الله مخلصا له الدين د اخلاص حکم قران کریم کړی دی واحسنوا ان الله يحب المحسنين اخلاص کوي د الله اخلاص کوونکی خوښوي واخلصوا ان الله يحب المخلصين شیطان وی چې چا کې اخلاصي باغی زما وس نه رسی الا عبادك منهم المخلصين چې بچا کې اخلاص وی باغی زما وس نه رسی په اخلاص والو باندې زما وس نه ورکیږي په اخلاص والو می وس نه ورکیږي اخلاص یو مطلب دا دی د اخلاص یو مطلب پښتو کې دا دی صرف د الله بندگی کول دا یو قسم اخلاص دی یعنی بندگی او غلامی دا وا صرف د الله وی دا صورت دا وی چې بندگی او غلامی چې دا وا صرف د الله تعالی وی مجھ سے بجز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیاز جھکا نہ جائے گا دا اخلاص تے پدے اخلاص باندې کافر مسلمانیږي پدے اخلاص باندې کافر مسلمانیږي کدا اخلاص پچا کی نیوی هغه مسلمان نه دی یعنی عبادت د یو الله او حکومت د یو الله دا اخلاص دی دا اخلاص دی توحید فی المعبود چې د یک کی आवाज الله رب العزت بندگی کول او د بل چا بندگی نه کول دویم اخلاص چې نو هغه فی الاراده والقصد اخلاص چې دویمه مرتبه ده چې باغې د مسلمان عمل قبليږي کدا نوي
د مسلمان عمل نه قبليږي دا مرتبه د اخلاص نوي د مسلمان عمل نه قبليږي لکه حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایلی دي من صام ليرائي فقد اشرك ومن صلى ليرائي فقد اشرك چا چې مونږ دی لوکو چې خلکو تزان شو کی چا چې روزه دی لونی والا چې د خلکو تزان شو کی نو د شرک کو یعنی د په اراده کې الله سره بل شریک او عبادت چې کوي په اراده کې به صرف الله وي په اراده کې به صرف الله وي کله نور مقصدونو د پاره عبادت کوي نو دا نه قبليږي که درس کوي د دې لپاره چې ما ته خلق متوجي شي او ما ته خلق لوی سړی وي او ما له خلق تخفي او تحائف راکی او ما ته خلق کین یو پاسی ځان مکړو امره ځان لمو چواسي اسه چې کمندونو لګیاي هندوستړ او الله ناراضه اسه در مثال لخټی دي اسه چې کمندونو در مثال لخټی دي حافظ شیرازی ذکر کړی دي حافظا میں خورورندی کن و خوشباش ولے حافظا میں خورورندی کن و خوشباش ولے دام تصویر مگردان چودگران قرآن را دام تصویر مگردان چودگران قرآن را دو قرآن نا حافظا جا دام مجوڑوا چه دام تی جوڑ کی او مال پی راجمع گئے که حب مال دپاری او حب جاه دپاری د شهرت دپاروی او د نوم ناموس دپاروی نو دا عبادت نه قبليږي دا اخلاص دویمه مرتبه ده چې په دې اخلاص باندې دا د مسلمان دپاره ضروری دی په دې باندې مسلمان چې دی دا غا عمل د الله دربار کې قبليږي چې دا عمل نوي نو بیا نه قبليږي د اخلاص درېمه مرتبه ده چې پاغه باندې مسلمان د الله محبوب شي داغه مطلب دی د زړه غیر لري کول غیر چې دی نو دا د زړه لري کول د غیر الله محبت دا د زړه لري کول محبت د غیر د زړه لري کول یا چې کمندونو سړی په روپو باندې مېنی او روپای ته چې کمندونو ټیټیږي را ټیټیږي یا چې کمندونو سړی په پایمخ ولکانو او په جنکو باندې مېن وي یا چې کمندونو واسه تعلقات دومره ډیر وي چې داغه تعلقات د وجنه منز نه ده روزه نه ده او زکات نه ده بس هر وخت زړه ته چې کمندونو پاراګند دل پاراګند خیال دومره چې کمندونو محبوبانی دي چې کونډه د چاوي په یار دې مړ شو هغه وتوی د کمی کوسي نو د دومره تعلقات وی تعلقات چې کمندونو زیات وی نو اخلاص فی المحبت محبوب چې دی نو دا به الله وی مینا چې دا نو دا به الله غالب وي دار چا په مینا باندې والذین آمنوا اشد حبا لله والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان د الله باندې ډیر سخت مین وي په الله باندې ډیر سخت مین وي دا خپل ایمان مینی تر رسول شیخ سعدی وی مای صرف وحدت کسے نو شکرد مای صرف وحدت کسے نو شکرد کی دنیا و عقبہ فراموش کرد مای صرف وحدت کسے نو شکرد کی دنیا و عقبہ فراموش کرد پیچا چید اللہ رب العزت د محبت شراب اسکلو داغنا دنیا امیر شي او جنت تی نو امیر شي بس هغه بیا صرف الله غواړي
دا مسلمانانو لپاره دي چې سو پورې د مسلمان ایمان هغه د مینې حد ته نوی رسیدلې او تراغه پورې د په عبادتونو کې خوان نه پیدا کیږي او تراغه پورې د ته ګناه پر خودل چې کمندنو هغه ګرانی چې کله الله محبوب شو او مینه د الله رب العزت سره رااله محبوب الله وګرځیدو نو بیا به د ډیر کارونه آسان شي عراقی ذکر کوي ویسانما راه قلندری بنما بنمای سانما راه قلندری بما بنمای یوستاجی ما ته الله دې مين لارو خیا کی دور دراز دیدم رسم رای پادشاہی کی دور دراز دیدم وما چې کمندنو وګدو لیدا دغه شانتی د عمل لار چې دا کی دور دراز دیدم رسم رای پارسائی بغیر د مين نه عمل را تډیر ګران شو هغه ما ستړی کوي چې کله الله محبوب وګرځي بیا بدتا ټول کارونه آسان شي ندار توحید مرتبه دا اخلاص فی المحبوب اخلاص فی المحبت توحید فی المحبت دا قرآن سورت چې ده سورت الاخلاص مشرکان له دعوت ورکي چې د یو الله عبادت کوي مسلمانانو له دعوت ورکي چې صرف د الله د پاره عبادت کوي بل غرض لنا او مسلمانانو له دویم دعوت ورکي چې مینا صرف الله سره کوي او غیر نزل پاک کوي ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی الله تعالی زړه ترا والا چې کله پزړه کې د غیر محبت او د غیر تر تعلقات ډیرو او په غیر باندې وروریدل او د غیر سره چې کمندنو ان خطل زیاتو بیا وستا عبادت کې لذت نوي او بیا وتا ته چې کمندنو ګران نوي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان درې کارونه چې بچا کیوي هغه د ایمان د خوان خبر شو د ایمان خوګواله هغه چې کمندونو محسوس کو هغه کې نبی علیہ السلام یو یاد کړل دی اي يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما چې په الله او په پیغمبر باندې دار چانه زیات مینی دار چانه زیات مینای دا الله او دا الله د پیغمبر سره ای دار چانه زیات مینا دا مسلمانانو له دعوت ورګي چې چا کې شرکو نو هغه ته وای درگاهونه پرې دی هغه ته وای غلط لیډران پرېګ دی هغه ته وای غلط قوانین پرېګ دی م په عبادت کې شرک وای او م په قانون کې شرک وای قانون صرف دی او الله نکي د اکثریت او عبادت صرف دی او الله نکي د قبرونو درگاهونو او بوتانو ټول بچ کمندونو د الله ای دا صورت د دې ټولو توحیدونو دعوت ورګي نبی علیہ السلام ته وی دا اعلان وکا ټول قران کې د څومره ځله دا اعلان وکړو اعلان نکړم دی او کاوایم واندری را میں تراشو میں خراش دم بدم تا دم آخر دم فارغ مباش دانه دا چې یو ځل طالب جان قران وی او توای چې بسته نه نه دا خود دې ټول عمر کار دی نو لګیا وای دې سارا او هو زمیر شان دی دا اشاره کوي چې دا روانه خبره د قربان ایدا دا ډیره لوړه خبره ده ډیره اوچته خبره ده نو چې سیس غواړي سر به قربانای کې غواړي
اے په آزادای مایونو ظلمو د آزادای ناوي په مہر کې سرونه غواړي نو یا په آزادای مایونو ظلمو پاسې دا ډولای پورته کوي دا قربانه غواړي دا هوا کې اشاره د ضمیر شان نه د بلال وینا غوښته ده د سمیہ وینا غوښته ده او د ونه تا د یاسر وینا د دین نبی علیہ السلام مکه قربان کړی ده د دین نبی علیہ السلام لونه قربان کړی دي د دین نبی علیہ السلام سومان قربان کړی دي د نبی علیہ السلام سومان په دې شهیدان شو علی رضی الله تعالی عنہ په دې شهید شو عثمان رضی الله تعالی عنہ په دې باندې شهید شو د نبی علیہ السلام دو لونو ته په دې مسله باندې طلاق ملاو شو دا وړه خبره ده سمیہ په دې شهید شو یاسر په دې شهید شو د حباب پملا کې قوتي دار دې د وجه نه دي جیلونه په دې باندې ډک شو ویني هغه چې کمندونو په دریابونو کې د دې د وجه ولاړلې او د حافظانو د عالمانو د قاریانو او د عالمانو غوخي سپوچ دې په دې باندې وخړلې ته خبره د دې مسلې د قیمت نه دا وړه مسله ده تا د مور په غیږ کې ملاو شوې ده او تا سره قدر نشته ده هو دا د شان خبره ده ډیره قیمتي خبره ده تا خو په خولیم ورنکړې مسلمانه تا خو له وګنټوم ورنکړه چې صدا الله دا توحید چته کې صدا کما ته خو د توحید ټکه هم نه پیژنې یو سړی د سکول کې استاد دی هغه پرنسپل پیژني هغه ساينس ماستر پیژني هغه ساينس روم پیژني هغه چې کمندونو مانیټر پیژني هغه پراکټر پیژني هغه کمانډر پیژني هغه ترانه پیژني هغه اسمبلی پیژني سکاوټ پوزیشن پیژني د سکول اصطلاحات ټول پیژني دا یو د الله دین داسې سپک راغی چې د الله د دین د لپاره تا د کلمې معنی هم زده نکړه چې لا اله الا الله د توحید معنی هم زده نکړه چې دا توحید څه ته ویل کیږي د الہ معنی هم زده نکړه چې دا الہ څه ته ویل کیږي د الله معنی هم زده نکړه چې دا الله څه ته ویل کیږي مسلمانه لږ خو سوچو کا کنه ته په کومه خله باندې الله ته ودرېږي په کومه سترګو باندې وته چې کمنو الله سره مخامخ کیږي تا رسول مونږ مانو د رسول الله سلام حق دی مونږ مانو لږ خو سوچو کا مسلمانی د مسلمانای حق تر اوسه پورې روانه غستو د مسلمانای د اسلام معنی د اسلام کړه د توحید معنی د اسلام کړه دومره خو سوچو کا کنه مسلمان دا ستا اسلام دی کچرته عالم په عربی کې وی چې د توحید مسله دی وی چې دا کم توحید یاد دی کوي چې الہ یو دی وی چې الہ سه یو دی ګوره ډراپ پیجنې ډراپ زمانه مور د جبه لفظ دی ډراپ خو انګلیش ټکه دی انجکشن پیجنې کیلونا پیجنې چې ډاکټر لور شي وای ماته کیلونا ولګول ماته ډراپ ولګول مالې ډیسپلین راکو د خپل صحت د پاره د انګلیش ټکی زوت کړی دي او د خپل ایمان د پاره د الله ټکی زوت نه کړلو دا ستا چې کومونو د اسلام سره مینا ده او ته وای چې ځا الله منما تر اوسه چې کومونو د الله ټکی مانس ده نه کړه چې د الله سمانه ده دور عمر دی عبادت کو او دا دی وی چې الله اکبر الله لوی دی خو د الله ټکی مانه ده نه کړه او دې معنی زده نه کړ چې الله لوی دی د لویوالي څه مطلب دی چې د سن لوی دی د خو تا د روپای نه لوی نه غاڼنو د خو تا د خپل خواهش نه لوی نه غاڼنو د خو تا د خپل لیډر نه لوی نه غاڼه د الله دا څنګه لوی دی چې ته وای الله اکبر الله رب العزت لوی دی ته څنګه په مونږ کې وای چې الله احد الله یو دی ستا خودمره خدایان دي چې روپای ستا خدای دی قبر ستا خدای دی نوکری ستا خدای دی لیډر ستا خدای دی پارلیمنت ستا خدای دی تا څنګه وای په کومه خله وای چې الله یو دی ستا خودم را الله ګان دي چې بلا شی دی او بلا پس رواني تا څنګه سورته اخلاص وی چې الله یو دی الله په مینا کې یو دی تا چرته پایمه خلک پری خو دو الله رب العزت په اراده کې یو دی تا چرته ریا پری خودلا الله رب العزت په عبادت کې یو دی او تا چرته کې قبر پری خودو
تا چې تک لیډر پرې خو دو تا چې د پارلیمنت نه بایکاټ وکړو تا د غیر شرعي قانون نه بایکاټ وکړو چې الله رب العزت قانون نه نو هغه له نظم فیصله نه وړم تا د غیر شرعي قانون او نظام نه بایکاټ وکړو ته څنګه په مونږ کې وای چې الله یو دی دا زمونږ د مسلمانای حال دی سورۃ اخلاص دعوت را کوي مونږ هغه سورۃ چې هر وخت مونږ په مونږ کې وایو هر وخت مونږ په مونږ کې وایو او مونږ چې کمندونو دا حال لې چې تر اوسه پورې په دې باندې مونږ پوه نه شو مونږ مسلمانی ډیر لري پرې خودله د مسلمانۍ اولنې ټکه دی اول نمبر څه شه دی کلمه طیبه په دین کې اوسو صفات دي اولنې صفات پکې لا اله الا الله محمد رسول الله دی مونږ په لا اله الا الله باندې ځان پوه نه کړو مونږ په محمد رسول الله باندې ځان پوه نه کو الله منو او د الله نه منو پیغمبر منو او د پیغمبر نه منو دا زمون کار دی مونږ له چې کمنو قران راتل پکار دی مسله د قدا چې مونږ قران پرې خودلې دي مسلمانانو قران پرې خودلې دي سکولیانو پرې خودلې دي کالجیانو پرې خودلې دي دکاندارانو پرې خودلې دي مولیانو پرې خودلې دي طالبانو پرې خودلې دي تبلیغیانو پرې خودلې دي دا الله کتاب مظلوم کتاب دی دا الله په کتاب موږ ځان پوه نه کو دا الله رب العزت وای چې دا مونږ کوم ولدا قران کې نه رسو د قران کې आवाज مونږو د دیر شو سپارو کې आवाज مونږو وای تلاوت کوم انا دا قران تلاوت لراغلو یوازې تلاوت لراغلو قران مجید کې خدا دی لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب د دې لپاره چې سوچو کې بده کې تا بده کې سوچو کو لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب چې دې سوچو کې دې پایاتونو کې وليتذكر اولو الالباب او چې نصیحت والی عقل والا هغه ته نه عقل والی او سوچو کې فکر وکي مونږ د الله کتاب ډیر لري پرې خو دو د قیامت پر ورځ د الله درباري او پیغمبر علی السلامي او مونږ مجرمان یو او د الله کتابي او پیغمبر علی السلام دا وایي ان یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ورب من زمادي امتيانو دا قران پرې خو دلو زمادي امتیانو قران پرې خودلو قران عالمانو پرې خود بیان نه کوي جمعهتونو کې عالمان امامان درسونه نه کوي دارنګي عوامو پرې خود مونږ کوي قران ته نه کینی مونږ کوي قران ته نه کینی سکولیانو کالجیانو پرې خود انګلیش د کوي د الله کتاب نزد کوي ډاکټرانو پرې خود د سکول استادانو پرې خود بادشاہانو پرې خود د قران مجید قانون نه قانون کوي د انګريز خل راغستې په خلکو یې نافذ کړل او قران مجید نه نافذ کوي چې د الله رب العزت دا کتاب خلکو ته وخی د عالمان بس جواب کوي په دغه ټیم کې دا طالبان بس جواب کوي په دغه ټیم کې او دا رنګ دا نارینه بس جواب کوي زنانه بس جواب کوي او دا بادشاہان بس جواب کوي او دا رنګ دا ججان او وکیلان بس جواب کوي چې دا الله رب العزت کتاب ټول په اتفاق پرې خودل دي په اتفاق پرې خودل دي الله واحد الله مونږه نه پیژند زکه مونږ کتاب پرې خودل دي الله دې کیو الله صمد الله تعالی دې بیا جتا دیومن الله صمد الله دې پوره کوونکې د ټول حاجتونو د ټول مخلوق ټول حاجتونه پوره کوونکې او الله دې درې مطلب الله صمد الله دې بادشاہ او سردار چې دې هغه الله دې ټول مخلوق په الله باندې راټینګ دې چې الله رب العزت د ازمکه اسمان او جړق ولور کی ان امسکهما من احد من بعده
ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده کالا ولې اجلق ورکی سو کې راټینګول نشي نو صمد راټینګون کی ته وای د دې کائنات راټینګون کې الله دې چې الله دې راټینګ نکي نو څوک دې راټینګول نشي توکل او ځان مړه په الله او سپارا ته مخلوق ته ځان سپاري الله صمد او دا یاد لرا د الله حق کده عبادت ته کده اراده ده کده محبت ته دا تقسیمیږي نه زکا نه د الله پلار شتا او نه د الله زیشتا او نه د الله په شانته بلشتا نه د الله په شانته بلشتا چې ته دا حق راواله او بل لور کی دا الله زیه نشتا دا الله پلار نشتا دا الله په شانته بل نشتا چې دا الله د عبادت بل لو کی چې توای د پلار او د الله نه اوچتو نعوذ بالله او وای دا د الله نیاز ول او د لایکوم زکا او یا وای چې دا د الله برابرو نا لم یلد نا الله سوک زوی ولیدی ولم یولد او نه د زوی ول شوی ولم یکن له کفوا احد او نشته د الله په شان بل نه روپای د الله په شان دا نبی علیہ السلام وی تایسا عبد الدینار تایسا عبد الدرهم تایسا وانتو کسا فائزا شیک فلنتو قشا د روپای بندر تباشی د ډالر بندر تباشی چا پروپو په ډالرو پسې ده دارنګ لیډر د الله په شان نه ده خبر د الله په شان نه ده افسر د الله په شان نه ده نوکری د الله په شان نه ده وزیر د الله په شان نه ده ولم یکن له کفوا احد او نشته په شان د الله بل هیڅ څوک د الله برابر نشتا دا لوی خزانه ده د دې ته حفاظت وکا یو ایمان زکولی او بل ایمان ساتلی دا دو فرض دي یو ایمان زکول فرض دي صحابه کرام وی تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فازدادنا به ایمانا منگا ایمان زدکو نو جوخ د ایمان د ترقای د پارا د ایمان د غټولو د پارا منگا قرآن کریم زدکو قرآن تون خطو نو فازدادنا به ایمانا منگا ایمان پا قرآن غٹ کو نو ایمان پا قرآن غٹ کا کنا قرآن بجید اغیبانی ایمان لترقی ورکا یو د ایمان زده کول فرض دي او دویم چې دی نو د ایمان حفاظت فرض دی دنیا کې داسې څیزونه دي چې هغه د ایمان دشمنان دي په دې ځای کې پنځه ذکر کوي چې دا د ایمان دشمنان دي لکه یو بوټی وي نو د هغې دشمنان یوې د ځمکې د لاندې ټیکټر دشمني تماکوله لاندې ټیکټر وي دویم چې کم دنو داغي چرګ چيله پیسکوره دای دشمنی چې تیغ را برشي د جوار نو چرګ هم دشمن دی دایم دشمنان دي نو دغه سيزونو د شینکی سره لګینا نو ځنې سيزونه داسي دي چې هغه خواهشات دي دا غیر ایمان سره نه لګي یو زماستا خواهش ته او بل ایمان د دې د دواړو یو بل سره ډازا ده نو دا یو دشمن دی دویم قسم دشمن د بوټي هغه دا چې وبنه ملاويږي بوټي تا وبنه ملاويږي نو چوبه پیراشي دریم دشمن ناګانی پد پیراشي ناگانی ناساپی پت پیراشی ناساپای کی زل جپڑ گلے راشی سالورم داغی چې کمدنو حسدگر د زمیدار سره یو حسدګری راغوي خټکی څخاوي خټکی خواګ نه دي دا سالور دشمنان ښکار دي د بوټي سالور دشمنانو یو چې طبيعي تور دی بوټي سره نه لګیدا او دویم چې وو
نو بوټي ته ترقای سیز نه ملاوېدو او بو سره دریم ناګانی اپات پیراغه سالورم چې ده نو هغه خلاف پروپاګاندا وشوا او حسد شوکینا چیرې د خټکی چې کوم نو خراب دي او شپې سوکلاړو اوګه ولا اورې بلا او یا چې کوم نو ولا فصل خراب کو نو حسد یو کو دا سلورو دغه شان دي ایمان سلور دشمنان دي یو زمون خواهشات دي د دې خواهشاتو طبيعي طور د ایمان سره نه لګي کته خواهش پسې زی غفرایتا ان اتخذ اله هواه بیا چې کمنو ایمان نه ساتل کیږي دویم زمونږ د ایمان دشمن چې زمونږ ایمان توبه نه ملاويږي د قران درس نوي چې د ورځې سړی نیمه غنټه هم د قران درس وانوري نو د دبل ایمان حفاظت سوشي سالم رس تیر شي او د قران نه خبر نشي دا زمونږ د مسلمانانو حال دی چې مونږه دا زمونږ د ایمان دا غفلت قران نه ویل او قران نه ملاویدل دا زمونږ د ایمان تباہی ده دریم د ایمان دشمن ناګهانی اپات دی چې ناګهانی اپاتونه راشي چې د خلاف پروپاګاندا شروع شي یاره دغه مدرسې ته مزي او دغه مولانا سبق موای یاره دا پنځ پیره دې د خلکو کې دي خرابای دا خبرې چې کمونو شروع شي دې سره ایمان خرابيږي او سلورم حسد شروع شي دا سلور د ایمان ظاهري دشمنانو په سورته فلق کې وایي چې دې نه ځان وساته الله باندې ځان الله ته حواله کا تفویض ځان الله ته حواله کولی وافوض امری الى الله د ټولي دنیا مقابله ته سر وتړو او را پاسې دي نو بس کو الله ته ځان حواله کا قل اعوذ برب الفلق وایا زپنا غواړم پر رب د سبا باندې الفلق سبا دې اعوذ زپنا غواړم پر رب د شلولو د انقلابات باندې انقلابات الله راولي د انقلاب پر رب باندې پنا غواړم برب الفلق پر رب درنا باندې چرنا راولي من شر ما خلقا د شر دا غنا چې الله دی پیدا کړی چې سال پیدا کړی دی نو هغه د شر نه پناه غواړم الله چې څه پیدا کړی دی من شر ما خلقا ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا چې کله را خور شي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا چې کله را خور شي یا الله زمونږ په ایمانونو تیار مراولا او زمونږ په معاشره باندې تیار مراولا چې قران رڼا نوي بیا به تیاری وي او شرونه وینو ومن شر النفاثات في العقد او شر د پکوونکو نه په غټو کې یو چې تعویذونه کې او کوډه مانتاري کوي کاغه مولیانی کاغه زنانوي چا کوډه مانتاري تعویذ ګرځي د تعویذګرو نه پناه غواړم دوین ومن شر النفاثات في العقد او شر د پکوونکو نه په غټو کې چاغه مجلسونو کې خبرې کوي مولیانو پسې درسونو پسې طالبانو پسې او دوست د خدای مې خوب کې لیدلو دا چې کمونو لګیایي او پکې جل جلاله وي نو چې پروپاګاندا کوي او دا چې کمونو د عالمانو د طالبانو او د مدرسو خلاف ومن شر النفاثات في العقد او د شر د پکوونکو نه په غټو کې درم ومن شر النفاثات في العقد او د شر د غجینا کونا چاغې د سړو کلا کې را دي خرابوي سړې را دو کې د یو دینی خدمت او د دین د کار چې زوی په مدرسه کې داخلو ما خزه وته وي دوبه ته ولګه سو خبره لګټی کړه
او دین سو جوړیږي چې ته چې کمندنو مدرسې ته بوزي. نو من شر النفاثات فی العقد او د شر د پکوونکو نه په ګټو کې. ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینهګر نه چې کله کینه شروع کی. چې کله کینه نوې شروع کړي ځان خرابوي او چې کله کینه شروع کی نو تا خرابوي. ومن شر حاسد اذا حسد شر د کینهګر نه چې کله کینه شروع کی. قل اعوذ برب الناس د ایمان یو باطینی دشمن دی چې هغه د شیطان ویل کیږي. هغه ایمان دشمن دی، هغه شبهات پیدا کوي، کله به په قران بدګمانه کوي، کله به دا حدیث عالمانو د ځانه جوړ کړی دي، دا وی ایران کې خلکو جوړ کړی دي او مولا به یو داسې خبرې وکړي. کله به چې کمدنو صحابه او پس خبرې کوي. دا شیطانانی دا پیریانو کیومی او انسانانو کیومی، پیریانو کیومی انسانانو کیومی. هغه به کله به عذاب قبر بدګمانه کی چاره قبر کې څنګه عذابونه ای. کله به پولیس رات څنګه یو، کله به نبی علیہ السلام کله تیر شوه دی او مونږه کله یو. دا څنګه خبره بیا بدل شي وي په پاغي باندې بدګمانه کی. کله به یرا پردی تاجت نشته، کله به قانون تاجت نشته، بس مړ وې ځان لدا مونږ ډیر دی، ځان لدا مونږ ډیر دی. دا بدګمانه کول بکې دا لوی دشمن دی. نو دل لوی وسله پکار ده. مخې دشمنان ښکارو دا غیله یو وسله ډیره وا به رب الفلق. بس دا الله په یو صفت ولا په تربیت نو ختمیږي. با خدا دشمن خطرناک دی. دا الله په دریو صفاتونو بزان پویا کې. یو به پر رب ځان پویا کې چې الله زما تربیت کوونکې دی، الله زما تربیت کوونکې دی. او دا قران مال تربیت لرا لګل دی او دا اسلام زما تربیت ته. نو دا الله دا تربیت خو خپل کا کنه چې وړو کې د پلار خبره نه مانی نو خلک وای ډیر به سره دینو، ډیر به تربیت لري د پلار خبره نه مانی. او چې یو سړی دا الله خبره نه مانی نو دا غو بسوای دا به سره نه نو. نو به رب الناس در رب راوالا. دویم بادشاہ الله ومنا. نو الله بادشاہ دی. نو بولی الله نعوذ بالله رفیق تارړ دی چې الله داسې بادشاہ دی چې قانوني نشته او داسې بادشاہ دی چې سي چلیږي نه. الله بادشاہ دی نو د بادشاہ قانون شته او قانون چې کمندونو پس مکه باندې د الله دی او په اسمان هم د الله دی، په جمعات کې هم د الله دی، نو په پارلیمنت کې هم د الله دی. دا نه چې په نورو ځایونو کې به قانون د غیر الله. په جمعات کې به الله منم او په تانا او تحصیل او کچرای کې به د لاړ میکاله منم. دا ایمان دی، ایمان نه دی. او په هسپتال کې به د انګريز منم او سکول کې به د انګريز منم. نه نه، مالک الناس بادشاہ څوک دی؟ الله تعالی دی. نو بادشاہي به د الله منی. په جمعات کې هم الله بادشاہ دی، په هسپتال کې هم الله بادشاہ دی، او دارنګي په سکول کې هم الله بادشاہ دی، په تانا او کچرای کې هم الله بادشاہ دی، او په پارلیمنت کې هم الله بادشاہ دی. د انسانانو بادشاہ الله ومنه. او دریم الہ به الله ومني. د مینې د تمې د اجد ځای هغه به الله ومني. چې دا درې وسلې د ځان سره کړي نو د سره شیطان څه نشي کولای. خرابې به هم په دې دریو خدا درې وسلې راواله او په دې د شیطان مقابله وکا. کاغذ کمندونو د دوغ په شیطانی تا سره په سب کې بکله ولاړی او کاغذ پیریانو شیطانی خو هغه باندې ځان په د الله په صفاتونو د هغه نه ځان بچ کا. قل اعوذ برب الناس، وایا ځان ساتما پناه غواړم پر رب د خلقو، مالک الناس په بادشاہ د خلقو، الہ الناس په حاجت سرکون کی د خلقو. قرآن مجید چې شروع کو داغه په سر کې امدادریو
الحمدلله اله الناس رب العالمین رب الناس مالک یوم الدین مالک الناس. هغه درې صفاتونه دلته راوړل خو الته عام ذکر کړیو د انسان نه پکې ځان روک شوی چې زما الہ دی او کنه نو الہ الناس یا انسان استا معبود دی او ستا حاکم دی ستا بادشاہ دی او ستا رب دی رب العالمین رب الناس مالک یوم الدین مالک الناس. قل اعوذ برب الناس هو از پناه غواړم پر رب د خلقو مالک الناس و بادشاہ د خلقو الہ الناس باجت سر کون کی د خلقو من شر الوسواس د شر وسوسه چون کی الخناس پټی دن کی نا. الخناس یو خطرناکه ته اشاره ده چې شیطان ښکارینا او حمله کوي نو کوم دشمن چې ښکارینا او هغه حمله کوي نا خطرناکی ډرون حمله خطرناکی نو شیطان ډرون کوي. دویم الہ الناس خلق الناس دویم دی ټکی کی اشاره ده د شیطان طریقه کار ده چې شیطان په ښکارا ناراضي بلکې هغه ګناه ته د نیکای جامه چي په پټه باندې راضي بیس بدل کے آتا ہے شیطان په پټه باندې راضي مالکن الخناس بیس بدل کے آتا ہے. هغه نیکی چې دا نو دا د ګناه په شکل ښکار کی نو تاسو نه بند کی او ګناه چې دی نو دا د نیکای په شکل ښکار کی دا د نیکای په شکل ښکار کی نو کله به بدعت د حسنه جامه واغوندي شرک تبع د اولیاء او د تعظیم او جمهوریت د اسلامی سیاست دا غي جامه واغوندي او به حیا ته د ترقای چې دا ترقی ده جنکه به حیا کا دا ترقی ده او سود ته د منافی او رشوت ته د چای پانی دا سي جامې بدلی قنجر تبا جامد گلوکار واچي چې دا گلوکار ده او دا موسیقی نگار ده شیطان دا چل کئی الخناس. نو درم په دې ټکی کې اشاره ده علاج د شیطان تا شیطان نبات بچکیږي څنګه الخناس الله یا دوان دې بیا ټینګې دل نشي. حدیث کې راځي چې کله مؤذن اذان کی الله اکبر نو دې او تختی بشا اول حضورات بیا د سلن سرنا आवाजونه خيږي اصغر باری خيږي او رواني نو الله یاد وا حدیث کې راځي چې الله یاد ای نو شیطان تختی اوس الله یادو چتري فیسبوک چې راغلي دي الله یادولو له چټي ملاو شوی دا فیسبوک دی واتس اپ دی الله څوک نه یادای دا الله رب العزت یادول ختم شوی دی. سحر ناظره هغه تلاوت لکان نه کوي د شپې چې کم دنو فیسبوک یو ګوري سحر تلاوت نشته فلمونه دی ډرامې دی او هغه تراولېګا او سي در لېګما په خوا بچا سره تسبیح وي اوس په لاسو کې موبایل الله نه یادېږي نو اوسګار زړه وي کور د شیطان د دا حدیث ته او کعبه د مؤمن زړه دا شیطان ته مپریږي نو بیا به چې کمونو شیطان راځي نو الخناس الذي يوسوس في صدور الناس هغه پلیتو هغه شیطان پلیت يوسوس في صدور الناس چې وسوسه چې په سینو د خلکو کې مرکز خرابوي سینه خرابوي من الجنه والناس دا پیریان نوم دی او دا انسانانو نوم دی. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. طول مبارك شيء الله خوشحالك دعا يا رب لك الحمد كما أنت على سيدنا محمد كما أنت أهل يا أول الأولين ويا آخر ما يسر قوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا ودود يا قريب يا مجيب اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله درس قرآن الكريم يا الله استاب توفيق باندې امنګ توفيق راکو يا الله قرآن الكريم سر ورسید يا إله العالمين تدا خپل دربار لا زال کی قبول و منصور کا يا الله تی خپل دربار کی قبول و منصور کا یا الہ العالمین تی خپل دربار کی قبول و منصور کا یا الله کوم طلباء چې هغه مهنت کړو خواري کړو او د لورو ځایونو د شاړې علاقې ته او دې ځای ته راغلیو یا الہ العالمین دا غي زړونو د قران کریم نه منور کا یا الله کوم زنانو کورونو کې یا نارینو په لورو ځایونو کې خوږه خودلو یا الہ العالمین ته دا غي دا اوریدل دا غي دا زده کول په خپل دربار الهي ځان کې قبول او منظور کا یا الہ العالمین دې ثوابونه یا الله ټول مسلمانانو ته ورسو یا الله زموږ استادانو ته ژوند او موږ ته یا الله ټول ته ثوابونه ورسو یا الله استادانو مور او پلار او بچو ته ثوابونه ورسو یا الہ العالمین زمونږ د ټول مور او پلار ورونو خويندو ته رشتہ دارانو ته سلام ثوابونه ورسو یا الله زما والد محترم ته ثواب ورسو یا الله زما والد محترم ته زما ورونو ته زما خويندو ته یا الله ټول ته ثوابونه ورسو یا الہ العالمین ته د قران کریم باندې مسلمانان یو کا یا الله د ټول اتفاق او اتحاد نصیب کړي د قران مجید باندې یا الہ العالمین د مسلمان د اسلامي نظام ته یو کا یا الله په ټول دنیا اسلامي نظام راوړه یا الله د اسلامي نظام لپاره چې څوک خدمت کوي یا الله د غیب مهنتونو کې برکتونه واچو یا الله د دین چې څوک خدمت کوي یا الله ته د غیب مهنتونو کې برکتونه واچو یا الله چې کوم درسونه وشو کیږي تر ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کا یا الله ته د دین د حاکمیت د دین د غلبې ذریعہ وګرځاو یا الله موږ خواري زموږ د وجه یا الله د اسلام نه قدرې زموږ د دلګانو د وجه نه کیږي یا الہ العالمین ته مسلمانانو سره د اسلام وقت پیدا کړ یا الہ العالمین ته مسلمانانو سره د اسلام فکر پیدا کړ یا الله ټول مسلمانانو سره د قران احساس پیدا کړ یا الہ العالمین نن چې څوک راغلي دي علماء کرام طلباء کرام عوام رونا یا الہ العالمین نارینا او زنانا چالورو لور زایونو کې غوږی خره یا الہ العالمین ته دا غي د عمل په خپل دربار کې قبول او منصور کا یا الله د ټول شرعي حاجتونو د غیبی خزانو نه پورا کا یا الله چې د چا قرضې دي ته د غیبی خزانو نه ختم کا یا الله د چا د کاروبارونو مسلې دي ته د غیبی خزانو نه پورا کا یا الله د چا دشمنای دي یا الہ العالمین ته کو دوستای باندې بدل کا چا کې سن دي یا الله ته بخیر او عافیت ختم کا یا الله چا کور کې بغزونه حسدونه دي ته په مینا په محبت بدل کا یا الله چا پریشانای دي
تاغه پریشانای په خپل فضل و کرم ختم کا، چا مشکلات دي په خپل فضل و کرم ختم کا. یا الله د چا شرعي ضرورت دي ته د غیبی خزانو نه پورا کا. یا الله څوک بیماران دي حاضرینو کې غایبینو کې، یا الله استادانو کې، یا الله ټول ته یا الله صحت کامل عاجل نصیب کا. یا الله د ملګرو د چا والدین بیمار دي، د چا میندې بیمار دي، د چا خویندې بیمار دي، د چا ورونه بیماران دي، یا الہ العالمین ټول ته روغ صحت نصیب کا. یا الہ زما والدین محترمې ته روغ صحت نصیب کا. یا الله د غیرونو ته د غیر خویندو ته، یا الله د غیر ترونو ماماګانو ته، یا الله د غیر اولادونو ته ټول ته یا الله العالمین، یا الله د غیر برکتونه او خیرونه نصیب کا. یا الله زما د والد محترم ترونه د هغه ماماګان، یا الله د هغه ټول نسب په جنت کا. یا الہ العالمین ته د ټولو اتفاق او اتحاد نصیب کا. یا الہ العالمین ته زموږ د ټولو نه رضا شه. یا الہ العالمین ته موږ له خپل رضا عملونو توفیق راکړه. یا الله ته موږ له خپل رضا عملونو توفیق راکړه. یا الله موږ په هر ځای کې ته ناراضه کړی. یا الہ العالمین ته زموږ نه رضا شه. یا الله ته زموږ نه رضا شه. یا زموږ ګناهونه معاف کړه. یا الله زموږ د مور او پلار د وروڼو خویندو ګناهونه معاف کړه. یا الله د ټولو مسلمانانو مړو ژوندو ګناهونه معاف کړه. یا الله چې کوم مسلمانان د دنیا نه تللي دي ته وبخه. یا الله چې کوم ژوندي دي ته ورسره د دین احساس پیدا کړه. یا الله موږ له د نیکو توفیق راکړه. یا الله موږ د ګناهونو نه بچ کړه. یا الله موږ د ګناهونو نه بچ کړه. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ته ټول قیدیان په خیر او عافیت باندې آزاد کړه. یا الله ټول قیدیان په خیر او عافیت باندې آزاد کړه. یا الله ټول قیدیان په خیر او عافیت باندې آزاد کړه. یا الله زموږ ملګری یاران دوستان وفات شوي دي، یا الله تا هغوی چې کوم قبرونه منور کړه. د مدرسې استادان وفات شوي دي، یا الله ته قبرونه منور کړه. یا الہ العالمین ته د هغوی مور او پلار ته صبر جمیل توفیق ورکړه. یا الہ العالمین د دې مدرسې استادان چې څوک په دې مدرسې کې اوس خدمت کوي، یا الہ العالمین ته د هغوی د دنیا او د آخرت ضروریات پوره کړه. یا الله د دین او د آخرت ضروریات پوره کړه. یا الہ العالمین چې کور کې څه تکلیفونه دي، مصائب دي، مشکلات دي، یا الہ العالمین ته چې کومو دین ته وزګار کړه. یا الہ العالمین طلباء کرام چې کوم راغلي دي کوم را روان دي، یا الله د خپل رضا طالبان راوله. یا الله د خپل رضا طالبان راوله. یا الہ العالمین د خپل دین خادمان راوله. یا الله چې کوم راغلي دي کوم وخت دلته تیر کړی دی د اول نه تر دې وخته پورې، یا الله ټول د خپل دین خادمان کړه. یا الله په دې کې یو ونه شنډه مه بوځه. یا الله په دې کې یو ونه شنډه مه بوځه. یا الہ العالمین ته د مور او پلار د سترګو یخوالی کړه. یا الله ته زموږ صدقه جاریه کړه. یا الہ العالمین ته زموږ ویلي ناویلي سوالونه قبول کړه. یا الله زموږ د وروڼو د خویندو یا الله ملشه، یا الله د هغوی باندې خپل مینه او سود وکړه. یا الہ العالمین زموږ د کورونو ضروریات پوره کړه. یا الله زموږ د مدرسو ضروریات پوره کړه. یا الله څوک چې د مدرسې سره طلباو سره چا تعاون کړی دی او کوي د رمضان کې په روان وخت کې په کال کې، یا الله کلیوال طلباء کرامو سره یا الله مینا محبت کوي. یا الہ العالمین هغوی له ځای ورکوي. یا الله ته چې کومدنو د هغوی مرسته او مدد وکړه. یا الله ته په دې کلي کې اتفاق او اتحاد راوله. یا الله ته دې کلي د ګناهونو نه او د بېدینو نه محفوظ کړه. یا الله ته د دشمنو نه محفوظ کړه. یا الہ العالمین ته زموږ د ټولو حافظ او ناصر شه. زموږ د ټولو استادانو د هغوی درجات عالیه نصیب کړه، د هغوی مراکز آباد کړه، د ژوندو په عمرونو صحتونو کې برکتونه واچو. یا الله مسافر چې هر ځای کې دي، یا الله سعودي کې دي، دوبۍ کې دي، نورو ملکونو کې دي، یا الہ العالمین ته د هغوی حافظ او ناصر شه. د هغوی مشکلات ختم کړه، د هغوی پریشانۍ ختمې کړه. یا الله په ډکو منګولو خپلو کورونو ته راوله. یا الله طالبان په خوشحالو سره خپلو کورونو ته بوځه. یا الله مخې ته خوشحالۍ راوله. یا الله د خفګانونو نه د فکرونو دردونو نه په امان کړه. یا الہ العالمین زموږ ویلي سوالونه قبول کړه. یا الله د طالبانو د عمل په خپل دربار کې قبول او منظور کړه. یا الله ته زموږ نه رضا شه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. اذان کو مسکی کے بجائے